نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو زما عزتمندو یو قیامت جوړ دی، قیامت هر طرف ته زما عزتمندو یو واویلا ده، زنانم جاړي نارینم جاړي. عمر فاروق تور رئیس دا کچا ویل چې محمد رسول الله وفات شوی دی په دې تور باندې به تینا سر جدا کم د تنینا. ما تاسو ته ویلي چې صحابه هر څه برداشت کولې شو خو د نبی علیہ السلام جدائی نشو برداشت کول. صحابه هر څه برداشت کولې شو د نبی علیہ السلام جدائی نشو برداشت کولې. او سبه ویلي مونږ ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دومره محبوب او خوښ دی او زمونږ ورسره مینه ده لکه په سخته ګرمۍ کې انسان ته سخته تنده لګېدلي د یخو اوبو ملاوېدو په ځای وایي موږ د محمد رسول الله زیارت کول دا ډېر محبوب دي. دومره مینه ده یخي اوبه یو سیټ ته کېده د نبی علیہ السلام د چهرې زیارت وشي. بس نبی علیہ السلام وفات دی او زما عزتمندو قیامت جوړ دی، هر طرف ته جړاګانې دي. عمر فاروق تور رئیس دی د جماعت کې صحابه یو ځای بل ځای خفګان کې پریشانه، څوک جاړي څوک کونګ سونګ ناست دي خفا پریشانه چې د چا د وجې موږ ایمان راوړو اسلام هم قبول کړو، نن هغه هستی د دنیا نه لاړه. ابوبکر صدیق راغی او زما عزتمندو د محمد رسول الله د چهرې مبارک نه هغه پلو او زما عزتمندو صادر اخوا کو هغه مبارکه چهره داسې پرته ده. وی وا حبیبا وا احمدا مون خو د یتیمانان پرېښوستو که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندي مبارک نه زما عزتمندو چپه واخسته تندې مبارک خل کو او هغې نه بعد لاړې مسجد ته لاړې او هلته عمر فاروق په غوسه کې او جذبه کې لګیا دی. که چا وویلې چې محمد رسول الله د دنیا نه لاړو پوه دي شي په دې خبره چې په دې توره باندې د دې تنې نه ورله سر جدا کړو، دا خبره زه نشم برداشت کولی. دلته ابوبکر صدیق جماعت ته راغی څه وایي اجلس یا عمر، هلته نه آواز ورکړو اجلس ای عمره کښېنه. هغه منونکي خلک وو زمونږ غونده کې خو نه وو، دلته به ته ورته یو وي هغه به بله کوي، فورا کېناست. ابوبکر صدیق راغی رضی الله عنه په منبر تشریف فرما شو. څه فرمایي حمد و ثنا نه بعد فرمایي من کان یعبد محمدا فقد مات. چا چې به د محمد رسول الله عبادت او بندگی کولا هغې دې پوه شي چې محمد رسول الله وفات شوی دی. ومن کان یعبد الله فانه حی لا یموت. چا چې به د الله عبادت او بندگی کولا نو الله همیشه د پاره ژوندی دی، الله د پاره مرګ په دې سره بس د خلکو زړونه واپس مطمئنه شو. نو دې وجې نه درخواست کوم چې هغه بهترینه هغه حسینه چهرې په خاورو کې کېښوسته. صحابه را روان دي، بیلچې او کودالې زما عزتمندو په اوږو باندې پراته دي. هلته فاطمه بیبي ګیټ کې ولاړه ده په سلګو سلګو جاړي. وایي زړونه مې یخ شو، زما په بابا جان هم خاورې واړولې، زړونه مې یخ شو. الله اکبر الله اکبر. موږ به پاتې کېږو، وایي موږ به پاتې کېږو، زنانه به مري، موږ به مرو، ځوانان به مري، ماشومان به مري.